أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاړسمه سپاره آیات نمبر 45 آیات نمبر 45 قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دین مخکې موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایلی او حکم ورته کړو بلکې یوازې موسی علیه السلام ته نه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړو ته الله تعالی حکم کړو چې تاسو دواړه فرعون ته لاړ شئ اذهب انت واخوك لاړ شه تو او ورور ستا بآیاتي زما په نشاناتو سره زما په معجزو سره ولا تنیا فی ذکری او تاسو دواړه سستی به کوي په ذکر زما په ذکر کې اذهبا تاسو دواړه لاړ شئ الی فرعون انه طغى بشکا فرعون طرف ته بشکا هغه چې کوم دي سرکشه شوی دی فقولا له قولا لینا تاسو دواړه هغه ته چې کوم دي نرمه خبره وای لعله يتذكر او يخشى چې دی نصیحت قبول کی او یا د الله د عذاب نه ویریږي نو دا حکم موسی علیہ السلام او هارون علیه السلام ته الله تعالی وکړو چې دا حکم څنګه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته ورسېدو نو دی دواړو فرمایل قال یعنی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرمایل ربنا ای رب زمونږه اننا نخاف بشک مونږ ویریږو ان یفرط دا چې هغه به زیاتی وکي علینا په مونږ باندې او ان یطغى یا به هغه سرکشیو کی زیادی بوگی او یا به هغه سوگی سرکشیو کی نو ای فرطا نو مراد دادی چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکړو تاسو دواړه لړ شئ هغه ته دعوت ورکړئ تبلیغ وته وکړئ چې ایمان راوړه نو دلته کې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړو د الله تعالی نه سوال وکړي چې خدای پاکه چې مونږ له فرعون نه لړ شو نو اسنه چې دا فرعون په مونږ باندې زیاتی وکي زیاتی نه مراد څه دی چې مونږ له دعوت شروع کړی نه دی په مونږ باندې حمله وکي نو د دعوت په کار کې برانه کمواله راشي چې حمله را باندې ډایرک وکي نو د دعوت په کار کې به کمواله راشي دعوت وته نه رسی نو دا حکم کړی دی چې تاسو دواړه لړ شئ هغه ته چې کوم دی زما دوی بیان کړي او یادا او ایتغا یادا چې هغه سرکشي ونکي سرکشه نه مطلب مراد دی مراد دا دی چې موږ ته خبره وکړو خو زموږ په خبره په منځ کې راودانګي او الله تعالی ستا په حق کې شرط نازیبه الفاظ استعمال نه کړي نو چې دا استعمال کړي نو بیا به موږ دعوت په کار کې به زموږ نه کمې راشي لہذا موږ د دې خبرې نه یریږو نو دا دواړه خبرې حضرت موسی علیہ السلام او حضرت هارون علیہ السلام الله تعالی ته دا سوالونه وکړل چې خدای پاکه اسنه به موږ زیاتی او کې به موږ رومبي شي په گزار کې او موږ نه د دعوت کار کې کمی راشي یادا چې موږ دعوت ورکو په درمیان کې بک بک شروع کی او ستا په شان کې شرط ګستاخی ونه کی نازیبه الفاظ استعمال نه کی د دې خبرې نه یریږي نو قال نو موسی علیه السلام الله تعالی او فرمایل لا تخافا تاسو دواړه مو یریږئ اننی معکما بشک ز تاسو د دواړو سره ما یعنی زما مدد ستاسو د دواړو سره دی اسمع ز اورما و ارا او ز انما الله تعالی دې یریږي مو زما مدد تاسو سره شامل حال دی نه بدی په تاسو باندې رومبي والی گئی او نه دی زما په حق کې نازیبا الفاظ استعمال شوي دي بلکې دی به مرعوب وي
دی به ستاسو نه یریدونکي وي او دی به ستاسو دا ټوله خبره اوري. زما مدد به تاسو سره فاتیاهو تاسو دواړه لاړ شئ هغه ته فقولا نو ووایه ورته دواړه انا رسول ربک بېشکه مونږ دواړه قاصدان یعنې پیغمبران ستا د رب یو فارسل پس ولیږه معنا زمونږ سره بني اسرائیل بني اسرائیل. تاسو دواړه لاړ شئ الله تعالی سره وعده وکړه چې دا دی به مرعوبه وي دی به یریږي دی به ستا خبره اوري. څه ورته ووایه انا رسول ربک چې مونږ دواړه ستا د رب چې کوم دی پیغمبران یو قاصدان یو فارسل معنا بني اسرائیل مونږ سره ولیږه بني اسرائیل. بني اسرائیل زمونږ سره خوش کړه ځکه دا خو تا چې کوم دی د غلامۍ په زنځیرونو تړلي دي غلامان دي جوړ کړي دي آزاد خلک دی نو لہذا دی مونږ سره خوش کړه. د دې نه معلومه شوله چې انبیا علیهم الصلاة والسلام څنګه د خلکو د آخرت سوچ کوي نو دقه شان دي د دنیوي غلامان هم انبیا علیهم الصلاة والسلام خپل امت ازادي د دنیا خلکو ته هم نه پرېږدي څنګه چې د آخرت د بالادستۍ او د خوشحالۍ سوچ ورلکي نو دقه شان د دنیا ورله هم کوي. نو دلته کې الله تعالی حکم چې فارسل دې ته ووایه چې ولیږه زموږ سره معنا زموږ سره بني اسرائیل دا بني اسرائیل ولا تعذبهم او تکلیف مو ورکوه دوی ته د بني اسرائیلو تکلیف مو ورکوه دوی ته قسم قسم تکلیفونه ظالمو ورکړي دي دې نه مخکې نور تکلیفونه دوی ته مو ورکوه. قد جئناک په تحقیق سره مونږ راغلي یو تا ته نو مخې ته یې دعوه وکړله چې انا رسوله مونږ دواړه قاصدان یو مونږ دواړه پیغمبران ستا د رب یو خو ګورې هسې پیغمبران نه یو. قد جئناک په تحقیق سره مونږ راغلي یو تا ته بآیت من ربک په معجزاتو سره ستا د رب د طرف نه یعنې مونږ سره معجزې شته دی پیغمبر له الله تعالی معجزه ورکوي نو ورته یې ویې چې ګورې مونږ هسې دعوه نه کوو خو ته وایې چې ته پیغمبر نه نو ما الله تعالی دوه معجزې راکړي دي یو ید بیضوا او یو د عصا والا معجزه امسا والا چې وبې غورځوله اژدها به دې جوړه شوه ښی لاس به یې ګس ترخ کې کېښود هغه به د نوار په شان پړه کېدو نو ورته وایي مونږ په دې نشاناتو سره الله تعالی را لېږلي یو د الله قاصدان او د الله تعالی پیغمبران یو. قد جئناک په تحقیق سره مونږ راغلي یو تا ته بآیتن په معجزاتو سره په نښو سره په نشاناتو سره من ربک ستا د رب د طرف نه. نو تقاضه دا ده چې کوچري تا دا خبره چې کوم دی ومنله د الله وحدانیت دې ومنو بني اسرائیل دې مونږ سره خوشې کړل نو د دغې خبرې نتیجه دا ده چې والسلام سلامتیا به وي علی من په هغه چا باندې اتبع الهدى چې هغه تابعداري کړې وي د هدایت د سمې لارې تابعداري کړې وي. نو که چېرې توحید دې ومنو د الله وحدانیت دې ومنو او اخلاق دې هم ټیک کړل معاملات دې هم ټیک کړل ظاهري او باطني په شریعت باندې روان شوې نو دا کس په بیا چې کوم دی دا سړی به د ده لپاره بیا سلامتیا وي دی به د هر قسمه آفت نه الله تعالی سالم ساتي. او که داسې ونه شي نو انا قد اوحیا بېشکه په تحقیق سره مونږ ته وحي کړی شوې ده انا قد اوحیا الینا په تحقیق سره وحي کړی شوې ده الینا مونږ طرف ته چې ان العذاب کو چېرې خبره دې ونه منله د الله وحدانیت دې ونه منو او زمونږ رسالت دې ونه منو نو ان العذاب نو بېشکه عذاب علی من به د هغه چا باندې وي کذبه چې د دروغو نسبت یې وکړو یعنې دروغ یې وګڼل دا پیغمبران کتابونه الله دې ټولو د دروغو نسبت وکړو وتوله او د حق خبرې نه یې مخ واړو د حق انکار یې وکړو تکذیب یې وکړو د حق او د حق نه یې مخ واړو نو بیا نتیجه دا ده چې دې سړي ته چې کوم دی عذاب الله تعالی ورکړي او چې د هدایت تابعداري وکړله نو الله تعالی به ورسه ورکوي سلامتیا به ورله ورکوي د عذاب نه محفوظ وي او کنه د هدایت تابعداري ونه کړله بلکې د هدایت نه مخ واړو هدایت طرف ته دروغو نسبت وکړو نو د دې کس لپاره بیا عذاب دی. قال نو فرعون ووی فمن ربکما ستاسو د دواړو رب څوک دی یا موسی ای موسی علیه السلام فمن پس څوک دی ربکما رب ستاسو د دواړو یا موسی ای موسی علیه السلام د موسی علیه السلام نه د تپوس وکړو فرعون چې ستاسو د دواړو رب څوک دی تاسو دلته مخې ته ووی چې انا رسول ربک چې مونږ دواړه قاصدان ستا د رب یو نو ستاسو رب څوک دی
قال فمن ربكما یا موسی دی فرعون وی فمن ربکما ستاسو د دواړو رب څوک دی یا موسی اے موسی علیہ السلام قال نو موسی علیہ السلام ته فرمایل ربنا رب زمون الذي هغه ذات دی اعطى چې ورکړی دی کل شیء هر یو څیز ته خلقه د هغه پیدایش مناسب جوړښت مناسب بناوټ ثم هدا او بیا هغه پوهه کړی دی هغه ته هدایت کړی دی زما رب هغه دی چې هغه رب هر یو څیز له چې کوم دی خپل شکل او صورت ورکړی دی او هغه ته بیا هدایت هم کړی دی هر څیز ته نو دلته هدایت عامه مراد دی یو خاص هدایت دی هغه د هغې مخاطب صرف انسانان او پیریان دي چې هغه ایمان والا هدایت دی اسلام والا هدایت دی یو عام هدایت دی چې هغه الله تعالی ګټې ته هم کړی دی هغه هدایت الله تعالی هغه ونې ته هم کړی دی هغه نور ته هم کړی دی هغه څه دی چې هر څیز خپله ډیوټي پیژني نور په خپل ټیم باندې راخیږي په خپل ټیم باندې پرېوځي دا د نور هدایت دی شعور او عقل اگر چې د انسان په شان د انسان او د پیري په شان د بل چا له نه دي ورکړی خو څه ناڅه عقل او شعور د ځناورو له هم ورکړی دا پوهه هغې له هم ورکړې ده د میخه د غوا چې کوم بچی پیدا شي د خېټې نه په دقه ټیم باندې را پرېوځي نو دا بچی چېرته د لکۍ ته چې کوم دی نه خوله کوي دی ډایرکټ تی ته ځان رسي اوس دا علم دی مور په دې خېټه کې دی ته چا خولی دی دا ورته الله تعالی هدایت کړی دی چې دقه تو باندې دا خوله تپوه او د دې نه وپی راوځي کو ته ډېر بل طرف ته واړی دی به هم دقه تو ته ځان وررسي د مور ماشوم بچی پیدا شي نو دته د سینې د رودو دا چل چا خولی دی دا هدایت الله تعالی دته ورکړی تنظیري بچی دی چې کله انسان وویني دی تښتي دته تېښته چا خولی ده چې باز او باشو وویني نو دی تښتي ته پته چې دا زما دشمن دی اوس دا دشمني دته چا خولی ده دی خو په دغه ټیم دا ګیان راووتو او بیا څنګه راووتو منډه یې کړله پټ شو دا پټېدل دته چا خولی دي نو د ټول مخلوق ته الله تعالی هدایت کړی دی دغه عام هدایت دی یو خاص هدایت دی دا خاص هدایت الله تعالی انسان او پیری ته کړی دی د خاص هدایت مخاطبو دا انسان او پیری دی چې د دین به الله تعالی تپوس کې او دی مکلف دی او دا عام هدایت هیڅ څه ته ویلی شي لارې ښودو ته پوهې ته ویلی شي نو دا لږه ډېره پوهه الله تعالی د ټول مخلوقات ته ورکړې ده هر ځناور د خپل اوده کېدو ځای دا پیژني خپل خوراک پیژني خپل خوراک په خپله پیدا کوي د منظري ته خو سوچ نه دی کړی چې په د اوسۍ باندې هم لګي څومره پټ ورته ناست دي دا چې هلته کوم سکول کې تعلیم حاصل کړی دی دا ټول ورته الله تعالی ښولي دي نو دلته دې نه دا مراد دی چې موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې قاله موسی علیه السلام وفرمیل ربنا رب زمون الذي هغه ذات دی اعطا چې ورکړی دا کل شیء هر یو څیز ته هر یو څیز ته خلقه د هغه پیدایش مناسب پیدایش ثم هدا او بیا ورته لاره خولی ده بیا ورته طریقه خولی ده قال موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړو عرض کو ربنا اے رب زمونږه الله ته حکم وکړو دواړه لاړ شي فرعون ته دعوت ورکړي قال نو دې دواړو عرض کو ربنا اے رب زمونږه اننا نخافو بشک مونږ دواړه یریږو د دې خبرې نه ان یفرطا دا چې فرعون به زیاتي وکړي علینا په مونږ باندې یعنی په ګزار کې به ډومبېوالي وکړي په حمله کې به ډومبېوالي وکړي نو مونږ نو بیا دعوت او د تبلیغ دا اوچت کار فوت شي او ایتغا یا دا چې دی به سرکشي وکړي سرکشي به وکړي یعنی سرکشي څه مطلب د خدای دعوه چېرته ونه کړي د الله په شان کې بېدبي چېرته ونه کړي نو د دې خبرو نه یریږو د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او ان یطغا یا دا چې دی به سرکشي وکړي قال الله تعالی وفرمیل لا تخافا تاسو مو یریږئ انني معکما بېشکه زه د تاسو سره یم اسمعو زه اورما و ارا او زه وینما فاتیاه تاسو دواړه لاړ شئ هغه ته یعنې فرعون ته فقولا تاسو ورته ووایئ انا رسول ربک بېشکه مونږ قاصدان ستا د رب یو رسولان ستا د رب یو فارسل پس ته ولیږه معنا زمونږ سره
بني اسرائیل بني اسرائیل زمون سره اولیگا ولا تعذبهم او د تکلیف مور کو دوی تا قد جئناکا په تحقیق سره مونږ راغلیو تا ته بآیت په معجزو سره من ربک استا د رب د طرفنا والسلام نو کو ایمان دی راوړو نو داغه نتیجه به دا وي چې والسلام سلامتیا دی وي علی من په هغه چا باندې اتبع الهدى چې هغه تابعداري کړې وي د هدایت یعنی د سمې لارې تابعداري کړې وي انا قد اوحي الینا او چې ایمان دی رانوړو نو بیا به نتیجه سوي انا قد اوحي الینا په تحقیق سره وحی کړی شوی د مونږ ته چې ان العذاب چې بېشک عذاب علی من په هغه چا باندې به وي کذبه چې دروغ یې ګڼلی وي حق دروغو نسبت یې کړي وي حق ته وتولا او مخې اړولي وي د حق نه قال نو فرعون اوی فمن ربکما یا موسی سوک دی رب ستاسو اے موسی علیہ السلام قال نو موسی علیہ السلام او فرمایل ربنا رب زمون الذي هغه ذات دی اعطوا چې ورکړي دا کل شیء هر یو سیستا خلقه اعطوا چې ورکړي دی کل شیء هر سیستا خلقه مناسب پیدایش ثم هدا بیا وتلار خود سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.